نمبر رکوع ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. شاطر آیت کریمہ کی تخویف ہے. دوست تخویف دنیاوی دپارے اور مثال ذکر کی تو بنی اسرائیل ابھی تم حکم شوه ادخلوا في السلم کافة او د الله رب العزت د طرف ورته د تورات په شکل کې د خپل کتابونو په شکل کې د احکاماتو په شکل کې یو لوی نعمت ملو شوه. لیکن هر کله چې د الله دا نعمت بدل کو د دې نعمت لحاظ یو نکو دا نعمت عذاب سره بدل کو نو د الله رب العزت په سخت سزا کې او عذاب کې گرفتار شو. او دا قانون صرف هغه سره خاص نه دی بلکې دا تر قیامت پورې. الله فرمایي سل بني اسرائیل تپوسو ک بني اسرائیل نه تپوس نه مراد داغیه حالات دي. کم آتیناهم من آیه بینه چې څومره ډیر ورکړو مونږه ویتا آیتونه حکمونه دلایل واضح لیکن ابھی د دې آیتونو حکمونو لحاظ نکو دا نعمت د دې شکریہ ادا نکړه دا الله عذاب کې گرفتار شو. ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته او هغه څوک چې بدل کوي نعمت د الله پس د دینه چې راغلی وته فإن الله شديد العقاب نبيشك الله سخت عذاب والے. سوال لازم دا نعمت خلق په عذاب سره ولې بدلې د دې آیتونو د دې نعمت شکریا ولې ادا نه کوي لکه د الله د کتاب آیت کې دا ډېر لوی نعمت دی کنه. دیو جن اوله جمله کې لفظ وروړو آیت بینه دویمه جمله کې د آیت بینه په ځای سره لفظ نعمت الله. نو خلق د دې نعمت ناشکری ولې وکړي د دې بنیاد سي نو د دې یو غټه وجه د دنیا پرستی ده. دی وجه الله رب العزت تزهید من الدنیا ورکی خصاصت او سپکواله د دنیا ذکر کوي. زین للذین کفروا الحیات الدنیا استکړې شوی دا د کسانو ته چې کفر کړي دي شیطان او نفس او د دې د بد اعمال ورته استکړي ده. څه شی ورته استکړي دي؟ الحیات الدنیا دنیا. ويسخرون من الذين آمنوا او ټوکی کوي دی هغه خلکو پورې آمنو چې ایمان راوړي دي چې پوره دین ته غاړه کوي. د دنیا پرسته د وجه یو ګناه د بلی ګناه د وجه د پاره سبب جوړیږي کنه. د دنیا پرسته د وجه دی حق پرستو پورې ټوکی شروع کی او حق پرستو پورې ټوکی چې کوم دی دا د دین نه لري والی د پاره یو کوړه. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او هغه کسان اتقوا چې عقیده د توحید او عمل د سنت اختیار کو چې د شرکیات او د بدعات نه اجتناب کو فوقهم یوم القیامه د پاسه د دوی به د پاسه د دنیا پرستو به پورس د قیامت د دې درجه به موچتای د مقام درجی لحاظ سره به تو چتوي او د مکان لحاظ سره به موچتوي. جنت اوچت مقام کې دی جهنم ته مقام. والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله ورکی چاله چې فوق شي بغیر د حساب. دنیا کې هم الله رب العزت
بندل رزق ورکی بغیر حساب. دا سنو چې د اعمال مطابق حساب کتاب کی دنیا کې تر پاره چې کم دی رزق ورکی نه جنا او آخرت لحاظ سره چې کتل شي جنتیانو ته چې کم اجر ملاویږي هغه بغیر حساب. والله يرزق من يشاء بغیر حساب. كان الناس امه واحده. نقطه مشروعیت د قتال ذکر کړي. دا قتال الله ولې لازم کړي؟ والله فرمای کان الناس امه واحده ای متفقین علی التوحید. روح المعانی وایي متفقین علی التوحید. امام علوسی تفسیر روح المعانی وہ خلق سے کان الناس وہ ټول خلق امه واحده ټولګي یو په توحید باندې ټول په توحید متفق. فبعث الله النبيين نور علیګل با الله پیغمبران. سوال راځي چې ټول یو په توحید په پیغمبران نور علیګل ضرورت څه؟ دلته یو لفظ پټ فختلفو په دلیل د سورۃ یونس آیت نمبر 19 سره و ټول خلق ټولګي یو په توحید نه اختلاف جوړ کړ. هر کله چې اختلاف جوړ کو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نور علیګل با الله پیغمبران زیری ورکون کی موحدین تا و یر ورکون کی مشرکان تا. وانزل معهم الكتاب اور علی گل با اللہ دی پیغمبران سر کتابنا. الکتاب اسم جنس دے کر کتابنا بے ورسل اللہ علی گل سر پار بیر علی گل بالحق دپار دا اظہار دا حق اظہار دا حق دیم لیحکما دی رپار چی فیصلہ کی اللہ یا لیحکم دیر پار چی فیصلو کی دا اللہ کتاب یا لیحکم دیر پار چی فیصلو کی پیغمبر بین الناس پمینز دخل کو فیما پہرس کی اختلفو فی چی اختلاف بکڑ و خلق بہتی طول خلق یو بتوحید اختلاف جوڑ کو د اختلاف د حل لپاره الله پیغمبران له کتابونو ورکړه. پیغمبران راغ هغه د کتاب بیان شروع چې اختلاف ختم شي. سوال راځي اختلاف چا جوړ کړو کله جوړ کړو ولی جوړ کړو؟ نو الله فرمایي ومختلف فيه الا الذين اوتوا. او خلاف نو جوړ کړي او اختلاف نو کړي په حق کې مگر هغه کسانو چې ورکړي شي او هغه ته کتاب اختلاف مليانو جوړ کړو. کله جوړ کړو؟ من بعد ما جاءتهم البينات. پس د دین چې راغلي دوی ته واضح دلایل د توحید واضح احکامات آیتونه ورته راغلي. اختلاف جوړ کړي مليانو. کله جوړ کړو؟ پس د پوهې نه. ولې جوړ کړو؟ بغیم بینهم د وجه د زد زداینه په خپل مینس کې د حق پر سره. بہرحال نے اختلاف دا حل لپاره کتابونه وراغلی. فهدى الله الذين آمنوا. نو توفیق بورقولو الله هغه کسان ته توفیق بورقولو الله حق بخودلو الله تاسو وی لار بسمول الله توفیق بورقولو الله هغه کسان ته آمنو ایمان والو مراد څوک دي چې د ایمان قصد او اراده به کړي وکنه. توفیق بورکول والله کسانو ته آمنو چې د ایمان قصد به کړو چې هغه بزړونو کې به د ایمان شوق د څه توفیق به ورکول. لما دا هغس اختلافو فيه چې اختلاف وکړو خلکو په هغه کې الله به توفیق ورکول طلب کوونکو د ایمان ته د څه توفیق به ورکول د هغه څه چې اختلاف وکړو خلکو په خلق بس کې اختلاف کړو الله بدی له توفیق ورکول من الحق یعنی د حق خلق به حق کې اختلاف کړو دی کې بچ کوم دی د ایمان قصد او د ایمان طلب نو الله رب العزت بدی ته دا اختلافي مسلې یعنی د حق متعلق راهنمایي وکړه باذنه بتوفیقه الوسی روح المعانی باذنه بخبل توفیق سره. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. او الله توفیق ورکی هغه چاله چې خوښي شي په طرف تلای. سوچو کی زما خبره ده. نقطه مشروعیت د قتال ذکر کړي.
خلقو اختلافات جوړ کړي دي په توحید کې. اختلافات ختميږي د الله کتاب سره. نسوک چې د الله د کتاب په اشاعت کې تا ته رکاوټ جوړيږي نو تا هغه سره جهاد کا تا هغه سره مقابله وکړه. وای شو کنه نقطه مشروعیت د قتال. خلقو اختلاف جوړ کړي دي په توحید کې. د اتفاق د کتاب اشاعت اغي د پار رکاوټ جوړيږي. نسوک چې په دې معاملې کې رکاوټ جوړيږي جهاد ورسره وکړه. نو چا کې چې حق طلب وی الله باغی له توفیق ورکړي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تشجيع ورکړي. تشجيع فی التبلیغ ورکړي. ترغیب ورکړي جهاد ته. ترغیب ورکړي دعوت ته. ترغیب ورکړي تبلیغ ته. استادا خیال نه چې وظبتش په کریمه باندې جنت تلاړ شم. استادا خیال نه چې جنت ګری ډیر آسان دی نه جنا. دې لپاره مهنت کول دي. ستا معاشره کې به شرکیات او بدعات خواري وي او ته صرف په کریمه باندې جنت تلاړ شنا. تب اگی مخی ته یو دیوال ځان نه جوړې. تب شرکیات او د بدعات رد کې. تب دعوت کې. تب تبلیغ کار کې. د الله د کتاب تبلیغ وکې. سوک چې رکاوټ جوړيږي اگی سره وقتال جنگ کې تکالیف برازي مشکلات برازي تابعه ته غاړه کوي. نو چې هر کله دې مشکلات ته غاړه کېږي نو الله به جنت ته. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ایا ګمان کوي تاسو چې دننه وشي جنت ته ولما یاتکم اولا بنی راغلی تاسو ته مثل الذین خلو من قبلکم حالات دا کسانو حال دا هغه کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. قرآن تیر شو حال له دسلم ورکو خیالو کا آیت کې کنه مثل د مثل نوم ورکو. د مثل نوم ولې ورکو؟ امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک میں فرمائی زکا چوی داغی حال پسختے کی یو مثال دے. داغی حال پیغمبرانوں کو شہداؤں کو صدیقینوں کو ابراہیم باباؤں کو نوح علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یو حال چکم دے پسختے کی موت او زفار یو مثال دے سوره سختیان دي دی وجنه داغی حالات ته نور کو د مثل اولا بنی راغلی تاسو ته حالات د هغه کسان چې تیر شوي دي مخکې تاسو نه. احالسو مستهم البأساء والضراء رسیدلی وغیت مالی او بدنی تکالیف وزلزلوا او چړپور شیو بدنامي په لګېدلې وی داغي خلاف مکرونه شیو حتا یقول الرسول دغه الرسول خیالو کې نه پس یو ټکي پټته حتا یقول الرسول د پیغمبرانو مقوله چې کوم دا پټه ده تر دې چې ویل باغیتا تر دې چې ویل با الرسول پیغمبر لهم التسلیه اگې تر تسلی خبر دا سه حالات برابر چې پیغمبر بخپل امتیان ته تسلی خبرې کوي. والذین او ویل به هغه کسان آمنو معه چې ایمان به وروړو دا په ملګرتیا کې سبي متا نصر الله کله به امداد د الله ملګری به حوصله شي. لیکن پیغمبران خو چې کوم دی هغه به حوصله کېدل نه کړه او کلک ولاړو غیب ورته تسلی خبرې کولې او د تسلی خبره وېسو الا ان نصر الله قریب خبردار بشک امداد د الله نږدې دي. نو بدا سے حالات راغلي نو تابانه مشکلات راځي هغه ته وغاړي دي او هغه نه بعد بچ کم دي ته جنت ته دا ستاد الټه سمت نه چې کم تا باندې هواګان راځي دا تا ور لاندې خرزول د پاره نه دي دا تا د چتور د پاره. اقبال ہوئی تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. تو یہ کہنا دا سیلے چې دا هوا چې راځي دا الټه طرف نه دا دې لپاره چې تا لاندې راو غونځي یریږي ته دا دې لپاره چې تا نورم کوچت کې تلګ نورم براوالي استاد درجات په بلندی کې کله چې ته مشکلات کې کلک ولاړې دا الله د دین لپاره. بهر حال 177 نرترے میں ایسا شروع شو رنبے دا مجاہد دا ٹریننگ لس صفات یا دا ملک دا اصلاح سلور قوانین
بیا تادیب فی الاقوال والافعال، بیا ورپسې د تادیب فی الاقوال والافعال لپس دعوه د قتال آیت نمبر 190 کې بیا قتال سره متعلق بحثونه، بیا وانفقوا فی سبیل الله سره آیت نمبر 195 کې ترغیب الی الانفاق، بیا 196 نا ترغیب وجی سے ابتدا جهاد او د حج بیان وروړو، 208 کې او د حج حجیانو د اقسام شو شقی او سعید، 208 کې بیا ترغیب الی الانفاق، بیا ورپسې تخویف، بیا نمونه تخویف، بیا خصاصت د دنیا، تزهید من الدنیا، بیا نقطه مشروعیت د قتال او بیا ورپسې و تشجیع. اوس آیت نمبر 215 نه 242 پورې د کور د اصلاح اتلس قوانین دی، کوشش وکړو چې 2 ورځې کې وایو. نن ان شاء الله تعالی د لس قوانین وایو. آیت نمبر 215 کې لومبه قانون، 216 کې دویم، 217 کې دریم، 219 کې سلورم، 220 کی پنزم، بیا 221 کی شپگم، آیت نمبر 222 کی اوم، 223 کی اتم، 224 کی نہم اور 226 کی لسم. انشاءاللہ تعالی یہ لسم شکم حکم الطلاق دے 228 نا اغبر سبحانہ عوائم انشاءاللہ. اس لنبے قانون دا کور دا اصلاح دا پارا سره ډنګي قانون د کور مشر په کور والو مناسب خرچه کې اصل کې ګورا جهاد چې کوي یو کس دې لپاره لازمي دا چې در کور کې د امن او امان ماحول، در په کور کې جنگ جګړې وي، در په کور کې فسادات وي، در په کور کې نفرتونه وي او بغضونه وي، د جهاد نشي کولای. ځکه دې یریږي چې کور نظم نو زما رور لګي او زما بچی د کور شړي، دې یریږي چې زره کور اوسم نو زما خزه زما ټول مال ځای کوي، دې یریږي چې زه د کور اوسم بچو مې د اخلاق خوند غسرې د کور دالو خې مر پسې نور خرڅي دا جایداد مور پسې تعالی کوي. دوی کې کنه چې کور کې د جنگ جګړو د نفرت د بغض او د ظلمونو د لریوالي والا ماحول وي او پکور باندې پکور والو باندې د الله رب العزت د رحمت اثرات نوي، نو هغه کور بس کور وي او هغه کور والا به جهاد څنګه وکړي. دی وجنه الله رب العزت د کور د اصلاح یعنی د تدبیر منزل لپاره څه حکمونه دلته بیانې. يسألونك ماذا ينفقون، تپوس کی دوی تانا چې څه شی خرج کی دوی چې څه شی خرج کو د الله تعالی رکی. قل ما انفقتم من خیر، وایا هغه چې خرج کوي تاسو من خیر صغور مال فللوالدین، نو د پاره د مور او پلار دی، والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، او د پاره د خپلوانو یتیمانانو مسکینانو د پاره د مسافرو دی. وما تفعلوا من خیر، او هغه چې کوي تاسو سنیکی فإن الله به علیم، نو بشک الله باغی باندې پوهه دی. وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. تاسو کو څه خرج کو د دې شی جواب مختصر ورکو، ما انفقتم من خیر سمانا غوره مال خرج کړ. او درې تفصیلی جواب برازي 219 کې لګ نور وضاحت پکې یو لفظ سره به لګ نور وضاحت کوي. دلته وی غوره مال خرج کا التوی د ځان نه زیاتی کا څه شي خرج کو غوره مال ستاسو ضرورت مال دی د ځان نه زیاتی کا او خرج کا، لیکن د دین زیات ضروری دا خبره چې تر زیخ د خرج وکړي چې په کوم ځبان باندې ته بغوره مال خرج کی اخلاص سره به خرج کی، لیکن چې زید لګول نیوی مصرف ټیک نیوی نو دا مال هوتا سه ناله ته ورته نو زیو پیژنا مور پلار خپلوان یتیمانان مسکینان مسافر وغیرہ واهی باندې ولګوا. نو دا ډومبه د کور د اصلاح د پاره ډومبه حکم شو د کور مشر دی هغه په کور والو باندې مناسب خرچ کی، ځکه ضرورت خو د هر چا یې کړه. بیماری راځي د علاج لپاره پیسو ضرورت وي، ان علاوه خوراک سکا چې مارام کوي چې خورې بکری کنه
سناسو مناسبه خرچه ولا پکار دا د کور مشر په کوروالو باندې مناسبه خرچه کوي نیو بد د روب پای باندې جوړوي دویم چې راځي ضرورت پوره کیږي هی په غلطه طریقې تلاش نه اچي دویم قران ته ګوري آیت نمبر 216 نوم نافذ قران ته ګوري کتب علیکم القتال حکم د قتال کتب علیکم القتال مقرر کړی شوی دی پتا سو باندې جنگ وهو كره لكم حال دا دې چې دا بد لګی تاسو ته طبعا دا چې صحابه تر الله حکم بد لګي نه د انسان هغه نفس باندې دا حکم لګران لګي کنه د انسان په طبيعت باندې دا حکم لګران لګي واسا ان تکرهوا شيئا او قریب دی چې بد بغنی تاسو یو شی طبعا وهو خير لكم او دا بغوری تاسو د پاره واسا ان تحبوا شيئا او قریب دی چې خو خوي به تاسو یو شی یو کار وهو شر لكم او هغه بدوي تاسو د پاره والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ دا دویم حکم د قتال راوړو جهاد خنه لګي لیکن کې وي لازمن به کې پتا باندې لازم دي او پدې کې د کور مشر د پاره حکم او قانون وروته د کور د اصلاح د پاره چې تب دفاع کې د گزار وخت کې به گزار کولې شي د سختۍ وخت کې به سختی کولې شي ګوره کامل انسانانو دی خيار انسان چې د سختۍ وخت کې سختی کوي د نرمۍ وخت کې نه بیجان نرمي خدا او نه بیجا سختی خدا د کور مشر په گزار کولې شي مجاهد به دی بخبل دفاع کولې شي يسالونك عن اشدان چې د کور والو د بچو د والدینو چا بیزتی وکړه او دې په چوپ پاتې دا چې ته په دفاع کې کنه سبب دا همت نورم زیات شي يسالونك عن الشهر الحرام همت به زیات شي او ستا ورته فساد داخل شي يسالونك عن الشهر الحرام دریم حکم ذکر کړي دریم حکم اول پایت په مقصد ځان کوي کې نو کویدل آسان شي چې صحابه کافرانو سره یو موقع کې دلاسه شولو نوبت را او یو کافر دوه تمړم شو د دې صحابه خیال دا چې دا جماعت الثانی د جماعت الاخرى اخري تاریخ لیکن په سبا معلومه شو چې دا د رجب لومبه تاریخ او رجب ذیقات ذوالحج محرم دې سلور میاشتو ته عبد المحسن نه تاسو کوم دې سلور میاشتو څه ویلې کی رجب ذیقات ذوالحج محرم وایا جی بالکل اشهر الحرم دې تر عزت میاشتې ویلې کی دا لکه شروع جماعت سم نه کړي خاطر ما ته وګوره سم نه کړي شمله جس کړي شمله اس کې کړه ګرمي ختمي کړې دي دا تاسو توجه میاشت د عزت نو دا میاشت د عزت وا دی ویل دا جماعت الثانی اخیری تاریخ دی د منکرینو د طرفه هم اعتراض شروع شو چې تاسو وايي موږ د عزت د میاشتو لحاظ کوو تاسو زموږ کسان قسم پکې وجلې صحابه پس کې شبهه پیدا شو منکرینو د اعتراض په نیت ته پوسو صحابه د ځان د پیولو په نیت ته پوسو چې اشهر الحرم کې د عزت د میاشت کې جنگ کول بل وجل څنګه جواب الله په دې طریقې ورکی چې ګوره په دې کې جنگ کول لوی ګناه ده لیکن بل طرف ته یو پنځه نور نقصانات دي هغه د منکرینو د لاسه کیږي یو صد عن سبیل الله خلق د توحید او سنت نه بندول ٹھیک ده کنه خلق د دین اسلام نه بندول یو دویم وکفر به الله چې کوم قانون دالې غلې لري راغې نه انکار کو یعنی د الله باغیان دوش دریم ول مسجد الحرام موحدین د جمعات نه بندي سلورم اخراج اهله منه اکبر عند الله اخراج اهله موحدین د جمعاتونو نشړيهم پنځم ول فتنه دی چې کوم دی ایمان والا بزور د ایمان نه کفر ته اړه صحیح شو کنه دا پنځه مفاسد دي لومبه سره صد عن سبیل الله دویم کفر د الله د قانون نه دریم مسجدون نه بندول سلورم مسجد نشړل د موحدین او پنځم ایمان والا بزور کافرانو
نو یو طرف ته اشهر الحرم کې جنگ کول دا ګناه ده، بل طرف ته دا پنځه نور ګناهونه دي. دا یو ګناه لوی ګناه ده، کړه پنځه نور ګناهونه لوی ګناهونه دي. ته څه وایې؟ دا یو ګناه لوی ګناه ده، کړه پنځه ګناهونه خطرناک ګناهونه دي. یو کا پنځم، دا پنځه کنه، دا پنځه لوی ګناهونه دي، خطرناک ګناهونه دي، لوی جرمونه دي. نو ګورا ته به د ډېرې فائدې لپاره لږ نقصان کې قانون جدار وته کنه. قتال کې لږ نقصان خو شته، د اشهر الحرم دی عزت کېږي، لیکن بل طرف ته فائدہ پکې ډېره لوی ده. نو ډېرې فائدې نه بل نقصان کې. اوس ګورا مقصد باندې پوه شو. هدایت تپوس کی دوی تا نه په بار د میاشت عزت کی، قتال فيه د جنگ کولو کی، فيه پدی کی، قل قتال فيه کبیر، وایا جنگ کول پدی کی لوی ګناه ده. الله زموږ استاد محترم له جزای خیر ورکړي، روغ صحت ورکړي، دعا ورته ډېره کوي. کومه لوی احسان ده. چرته مونږه او چرته د قرآن بیان کول او چرته د قرآن پوهېدل دا ډېره بعیده خبره ده. دا د استاد محترم محنت دی، الله رب العزت خصوصي احسان ده. نو ډېر دعاګانې کوي، په ما او په تاسو لازم دي چې هغې ته دعاګانې وکړو. وایا جنګ کول په دې کې لویه ګناه ده، وصدنا عن سبیل الله، او بندول د لارې د الله نه. دوی خو به تاسو لیکلي دي، وکفر به، او انکار کول به د قانون د الله نه. سبیل الله کې ورته اشاره وشوه، قانون ته. والمسجد الحرام، او بندول د مسجد نه، او بندول د مسجد عزت مند، د جماعت عزت مند نه. و اخراج اهله، او استل دا اهل د جماعت، د جماعت اهل څوک وي؟ موحد وي کنه. او استل دا اهل د جماعت منه د جماعت نه، اکبر عند الله، ډیر لوی ګناه ده پنځ د الله. والفتنه اکبر من القتل، او شرک. والفتنه، او اړول د ایمان والو. والفتنه، او ایمان والا په فتنه کې پګن کې غرزول. اکبر من القتل، ډیر لوی ګناه ده د قتل نه. نو ډېرې فائدې له لږ نقصان وکړه. ولا يزالون يقاتلونكم، ترغیب ورکړي قتال ته. ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم، ترغیب ورکړي قتال ته. غوښه قرآن ته او همیشه وی دي چې جنگ وکړي تاسو سره، حتی تر دې یا حتی په معنا د کوي دې لپاره يردوکم، چواړي تاسو عن دینکم، د دین تاسو نه. ترتیب تاسو را واخله دې کې باید حرونه کوي دا دې راکې نه صحیح دا ترکیب ماشاء. ولا يزالون يقاتلونكم، او همیشه به دي يقاتلونكم چې جنگ وکړي تاسو سره، تر دې چې واړي تاسو د دین تاسو نه، یا دې لپاره چې واړي تاسو د دین تاسو نه. ان استطاعوا، کچری د دې وسبر شي، یا تارم بدل کړي. ان استطاعوا، کچری د دې وسبر شي، که طاقت یو شي کنه. دا منکرین ګره تا سره به جنگ کوي، سو پورې چې د دین نه نه نو خبره ته موږ دی کنه. منکرین کافران به ایمان والو سره جنگ کوي، سو پورې چې د کافر شوی نه وي، نو دې تا سره جنگ کوي تم ور سره وکړه. ومن يرتد منكم عن دينه، او چې کله ایمان والا جهاد پریږدي، یو علاقې والا یو ملک د مسلمانانو جهاد پریږدي، نیاز ساته په هغه معاشره کې، په هغه علاقه کې ارتداد وخوريږي، خلق به د دین نه اړيږي. سپین کې وګوري 800 سال د مسلمانانو بادشاہت، 800 سال 800 سال د مسلمانانو بادشاہت، لیکن چې جهاد پرې خو دو وساهلتا هغه خلک کوم چې مسلمانانو داږي اولاد مرتدان شوي دي، کافران شوي. تاسو ډېر مثالونه موجود دي، دا بخارا، تاشکند، سمرقند، ازبکستان او آذربایجان او ترکمانستان او دا ټول علاقې او ټول مسلمانانو، دا روس، لیکن دلته زیاتره چې کوم دي د کفارو همدا خلک اولاد مرتد شوي دي. نو دی وجه الله فرمایي ومن يرتد منكم عن دينه، او هغه څوک چې وړي د ستاسو نه
او هغه څوک چې وړي ستاسو له دینه د دین خپلنا فیموت نو مړ شو وهو کافر په داسې حال کې چې دی وو کافر فاولئک حبطت اعمالهم نو دا کسان برباد دي اعمال د دوی فی دنیا په دنیا کې اعمال له اعتبار نشته دی والآخرت یو په آخرت کې د اعمالو اجر نشته. یو کس دې د کاتیا حجونه ولې نه دي کړي ته ټول عمر منځونه کړي ولې نه دي لیکن هر کله چې د اخیری عمر کې اخیری وخت کې کافر شو د دنیا کې د دې اعمال له اعتبار نشته دا چې جنازه به کیږي دا نه چې مسلمانانو په قبر کې قبرستان کې مدفن کیږي نه اعمال له اعتبار نشته او آخرت کې د اعمال اجر نشته دی. واولئک اصحاب النار او دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دی بوی بدی کې همیشه یو کس کافر شو او د کفر نه بعد بیا اسلام قبول کړ دی بیا معاف کافر شو کفر نه بیا مسلمان شو دا خو ټیک دی لیکن که کفر حالت کې مرګ شو نو اعمال برباد دي. ان الذين امنوا دنیاوی لحاظ سره هم عام کافرون داسې نشي وجلې سو ګورې چې تاسو سره چنګ نه کوي لیکن مرتد دي مسلمان شو وو او کافر شو نو عام خلکو اختیار خو نشته لیکن اسلامی ریاست حکومت هغه بعد 3 ورځې مهلت ورکړي په دې کې علما ډېر اختلاف ته یو قول پکې راځي 3 ورځې به مهلت بعض علما خو چې ډایرکټ بوجي دي بعض اموي چې نه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې تفصیل لیکلی بعض اموي چې نه دته به مهلت ورکړي شي 3 ورځې دته علما کینی خو هغه علما چې هغه د کوچته پایي والو او هغه اسلام متعلق کوم شبهات او کوم اعتراضات دي پاکي خن نظر وی لکه اوس په دې زمانه کې چې وکړي شي ډاکټر ذاکر نه هغه مکمل طور سره په دې شذونه باندې نظر د اسلام باندې کوم اعتراضات دي کوم شبهات دي نو دغه پای او سوچ او طرز عمل والا خلق ورته کینول شي د کوم اعتراضات وي د اعتراضاتو کې چې ردی وجنه څخه کافر شوی دا دی وجنه دا حکم د اسلام نه منم جواب ورکړي په اسلام دا سه اعتراض کېدی نشي چې داغي جواب لوي 3 ورځو کې به مسله حل شي کله بیا اسلام قبول نکوه بیا اسلامي ریاست بلګي او دی د مرتد سزا بیا يسألوا ان الذين امنوا والذين هاجروا بشارت ورغي بشکا کسان امنوا چې ایمان وروړو والذین هغه کسان هاجروا چې هجرت وکړو هجرت دوه قسمه ښه هجرت دام دی المهاجر من هاجر معنا الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مهاجر هجرت کوونکې هغه څوک دی چې الله سره منع کړی هغه کار کړی دی مهاجر الله سره هجرت وی پرې خو دا کنه الله یو کار نه منع کړی تا کولو تا پرې خو ته مهاجر او هغه کس هم چې هغه یو داسې ځکه اوسېږي چې هغه ته د اسلام هغه احکامات باندې عمل نشي کولی نو بیا په د باندې لازم دي چې هغه ځکه هجرت یو بیا هجرت بهشکه هغه کسان د غرنګي jihad بکې کنا نو کافر ملک یو کس اوسېږي نو د هغه سره jihad نشي کولی کنه ځکه دلته د بچی دي د زنانه دي د جوړاګان دي د معذوران دي ایمان خو وروړي دي هجرت نو کیسه لپاره چې خپل کور والا خپل ماشومان خپل زنانه دی او محفوظ مقام ته رسول بیا وجاهدوا او جهاد کو فی سبیل الله فلا رد الله کی څنګه زموږ د افغانستان مجاهدین خپل زنانه ماشومان دل تراوستل محفوظ مقام ته او بیا جهاد کو فی سبیل الله اولئک یا صحابه کرام مکی والا مندغ شانتی اولئک یرجون رحمت الله دا کسان یرجون خبر دے پمانا دا انشاء تمج ساتی رحمت اللہ دا رحمت دا اللہ بس دا اللہ دا رحمت امیدوار دا خلق دکھا دا چی دا اللہ دا دن دا پارا قربانے جس پا دا پکی واللہ غفور الرحیم او اللہ دے بخون کے مہربان یسألونک عن الخمر والمیسر دا رکور دا اصلاح احکامات بیانی کور بری کل سمی گرن بے دا چلا کور مشر دے پا کور والو با مناسب خرچے دویم حکم دا چې کور بشر په دفاع کولې شي د خپل زیاتې ور سره کیږي داګه جواب وکولې شي د گزار وخت کې به گزار کولې شي د سختې وخت کې به سختې کولې شي ځان نه بیسبرګ نه جوړ کړي یعنی فلان کې ډېر خساړې د چا
د چا مړچر غم نه را پاسه نه جنا دا اسلام تعالی لري تعلیم نه درته اسلام ته ته دفاع کې نه به ظالم جوړيږي او نه به مظلوم جوړيږي دفاع کوي دار کور د اصلاح لپاره لازمي دی دریم حکم د کور د اصلاح لپاره سو یو کار به وګړي فائدہ ډیر ده نقصان هم شته فائدہ هم شته نقصان هم شته فائدہ ډیر ده نقصان لږ دی خیر دی الګ نقصان برداشت اوس سلورم حکم داري چې د لږه فائدې لپاره به ډیر نقصان نه کوي لکه ګوره شراب دی جواری دا نو کوم خلک چې دری کاروبار کوي یا جواری وغیرہ کوي نو دغه په دې کې خیر هم ښکاری کړه دغه په دې کې ظاهري فائدہ ښکاری کړه لیکن بل طرف ته پدې کې نقصان ډیر دی نو یو کار کې فائدہ هم شته نقصان هم که نقصان ډیر وي ځان ته وساته دانه چې توس د استنجا لپاره چې کم دی فرض منځ چې کم دی قضا پېښوي صرف تاسو د وضو ضرورت ته او توس وی چې نه خیر دې به استنجا هم لګا تازه کم کنه استنجا هم تازه کم نو استنجا التتان فرض منځ قضا کیږي استنجا کې خو فائدہ شته فرض منځ قضا کول کې نقصان دی یا وی تازه وضو باندې چې کوم دی ثواب ډیر ملاويږي او زه وضو کوم نو لکه ټایم ته خو وګوره کنه تا نه موږ قضا کیږي زوړ وضو کې شته پدی باندې نو د لږه فائدې لپاره په ډیر نقصان نه کوي دغه رنګ دنیاوی کاروبار دی منافع دي تجارت دی لین دین دی فائدہ په کې یقیني طور سره شته لیکن بل طرف ته قران دی نو توس قران کریم چې د دنیا د پاره پرېګ دی نو تاسو د پاره لوی نقصان کو لکه فائدې لدی ډیر نقصان کو ټیک د دنیا هم کوا ور سره قران کریم لم روزانه دنیا باندې ټایم ورکوا يسالونک تفوس کی دوی تانا عن الخمر والميسر فبارد شراب و جواری کی نن ماشاءالله ټایم کې برکت ډیر دی 9:11 دی 9:30 پوتری کړو ځان ورته تیار اوسئ تپوس کی دیتانا پبارد شراب و جوارے کی قل چیر دا سنگا دے قل فیہما اثم کبیر وایا پدی دوارو کی گناہ دلویا نقصان دلوی اس نقصان گناہ ومنافع للناس او فائدی دی دا پارد خلق و جوارگر سوئی لیش پسی دنیا دا فائدہ ورطا پکیفکاری کلو عزت ٹک دا شراب کی بتاتے فائدہ کاری سے فائدہ وہی پر اگر سے فائدہ پتی اس نشتا بظاہر نظر سره پکې فائدہ کاری جوارے کی تا فائدہ کاری نتی دی وکړي لیکن نقصان وي و اثمهما اکبر من نفعهما او نقصان د دې دواړو ډیر لوی دی د فائدې د دې دواړو نه نیو کار کی نقصان هم دی فائدہ هم دا نقصان ډیر دی ځان ته وساته لګي فائدې د پاره وړي نقصان نه کوي ويسالونك ماذا ينفقون آیت 215 سره لګي دلې الته څه شي خرج کولو سی ویل غوړه مال خرج کړه دا نه چې روټه سړی شنو بیا غریب لور کې کپڑے وشلېږي نو فقیر مسکین لا باور کې ناجینه غوړه مال به خرج کې کم چې ستا خپل خو محبوب وي دلته بیا وي او تپوس کی دوی تانه چې څه شي خرج کی دوی قل اوایا العفو د ځان نه زیاتی کوي ځان نه زیاتی کوي ستاور ته ضرورت دی خپل ضرورت نه مثال طور سره وګي دوه روټه درته پوره کیږي خپل ځان نه زیاتی کا یو باندې گزارو کوي بل غریب له کذالک یبین الله لک څنګه چې الله دا بیان کو هم دا رنګ بیان الله لکم استاسو د فائدې لپاره لاندې انتفاع استاسو د فائدې لپاره الآیات خپل حکمنا خپل آیاتنا لعلکم تتفکرون دی لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت په فائدو د دنیا او آخرت کې د دنیا فائدہ د الله د حکم منلو کې دا د آخرت فائدہ د الله حکم منلو کې دا ويسالونك عن اليتامى سو حکمونه بیان شو سلور اوس پنځم حکم دی د کور د اصلاح معاشره کې یتیمانان هم وي کنه نو یتیم متعلق افراط او تفریط کیږي بعضی هغه چې بيخي بسر او خېږي کړي څه غلطیم کوي څه نقصان هم کوي خیر دی یتیم دی معصوم دی نو چې ته د ادب نه ورکې کنه سبب بدن لوی ظالم دی ډاکو ته جوړي لوی غلطي جوړي هم نقصان دی دا کله نا کله دا سوي چې دل ادر حکم نو ورکوري کیږي ته جدا نظر باندې ګوري رواره دی لیکن یتیم دی ته په جدا نظر ګوري خپل بچی ته په جدا نظر ګوري دل درا حکم نو ورکي دام ظلم دی سبا دی را لوی شي
نو بیا خپل تر وجدي او خپل ماما وجدي او خپل نیکه سره دشمني کوي. نو کور خو روان شو جهاد پسو کې تبر الله دین ته اوسګار شي، تبه عبادت او ته اوسګار شي. الله خو د کور اصلاح کوي دی لپاره چې ته الله رب العزت د الله عبادت او ته الله دین د لپاره قرباني ته اوسګار شي. ويسالونك عن اليتامى او د پوس کی دوی تانا په بار د یتیمانو کی قل اصلاح لهم خیر، وایا اصلاح د دوی خیر وردا. بس وګوره چې سکی اصلاح دا هغه کارو کا کډب ورکول کی اصلاح د ډب ورکا کنرمی کول کی اصلاح د نرمی ور سره. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کتاسو شریک وی دوی د ځان سره فإخوانكم نورستاسو دی اندیم د بابا آدم زوی دی ہوتم دارن نورستاسو دی د اسلام لحاظ سره هم دارن نورستاسو دی د خاندان لحاظ سره هم. څه مطلب کله نا کله داسې ګوره یتیم دی کنه د پلار کاروبارو اوس پلار مړ شو طریقه خپل کاروبار هم دی او دره د غرورم کاروبار اوس چې مړ شوی نو دې کله داسې چې د هغه کاروبار لپاره بل کس مقرر کی لاغه جدای حساب کیتا وي خپل کاروبار جدا لین دین مکمل طور سره جدای. لیکن کله را کړه داسې چې د توس بل کس نه ملاويږي د یو کاروبار ته خیال کولی شي دوه ته نشي کولی. نو د سره اوس لار اسده چې د هغه کاروبار او خپل کاروبار شری مثلا دوه حصے دا غره د دم دکان نه راغم او زوړ یو برابر دی دوه حصے دکان دی دی بدا شریک کی خرچبم شریک وي حفاظت بم کوي کدی مالدار دی بیا غټیک د غریب دی مثال طور سره بیا یو عام سیلمین یا عام دکان کې ناس تکون کې اگر چې څومره تنخواه دې درې مال نه بدیا عمره تنخواه هوا زما خبره تم خیال دی کنه. بیا هر کله چې دا ماشوم یتیم دی د ځوان شو بیا بدیم کې نه ورته وی ورو بچي کبه دل غواړي هم دوه حصے استاو ستاره پلارو دوه حصے سماو ما دا ټول فلانکی موجودګي کې چې کم دي شریک کړو او دا هر سستا مخې ته دي کبه دل غواړي او که شریک الله دې انتغه ته اشاره کوي وان تخالطوهم فإخوانكم. معاشره ګورا کتاب د الله دې خیر پکې زموږ وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح او الله پیجنی فسادی من المصلح د اصلاح کوونکینا ولو شاء الله لعنتكم او کچر خوخوی د الله لعنتكم خامخاتن کړي به وي تاسو بیاړو د شرکت اجازت نو درکړي لیکن الله تاسو نه ان الله عزیز حکیم بشک الله غالب دی که په حکم عملونو کې تباہ بدی کی حکیم با حکمت ذات دی که په حکم باندې عملو کی نو الله ترسو پر سزا نه درکړي نو پدې کې به حکمت دی مهلت کی حکمت دی. ولا تنكحوا المشركات شپږم قانون شپږم حکم د کور د اصلاح شپږم حکم سره مشرکانو سره به مینه محبت نه ساتي مشرکانو سره خپل ولی نه کوي مشرکانو سره کې به ورکړه راکړه نه کوي دا ورکړه راکړه دا رمینه او د محبت یو قسم یو ثبوت ورکول دي نه یو کور کې چې ته مشرک یو کور کې مشرک سره مینه کیږي یو کور کې مشرک سره محبت ساتل کیږي مشرک د الله دشمن دی د الله بی عزتی کوي الله ته کنزل کوي یو کس وی چې فلان کې الله رب العزت سره صدر دی یا الله مدد مو یا رسول الله مدد کوي دی یا رسول الله مدد سره دی د الله بی عزتی کوي الله ته کنزل کوي یو کور کې چې الله ته کنزل کیږي نو کور کې بس خیر نو دی وجه الله فرمایي مشرکانو کې خپل ولی نه کوي. ولا تنكحوا المشركات بیا د اهل کتاب استثناء نشوي دا سورۃ المائده کې بداغه تفصیل لازم 15 آیت کې ولا تنكحوا المشركات او بنکاح ماخلی مشرکان خزی حتا یؤمن تر دې پوری چې ایمان وروړي چې عقیده توحید چې هغه پرې نکاح وانه ولا امه مؤمنه او خامخا وینزم وحیده خیر من مشرکه غردا د مشرکی آزادنا ولو اعجبتكم اگر کتا جوکیه چې تاسو لرا مال داغي شهرت داغي خایس داغي خاندان داغي
ولا تنكحوا المشركين او پنکاح باندې مور کوي المشرکین مشرکان لهم حتا یؤمنوا تر دې پوری چې ایمان وروړي پر لور خور چې ورکه اول د عقیدې تپوس کوا توحید موحد دې نه دی پېښو کنه مونږ تپوس دای ډاکټر سے ډاکټر دې کنه دی انجینیر دې کنه دی سم ملازمت اشتره کنيشتا س کاروبار اشتره او کنيشتا خاندان څنګه دی کور څنګه دی کله چا د عقیدې تپوس کړو قرآن ویلې نه د الله کتاب لسته دی نه لسته ته تپوس کړو هغه ټول بنیادی تپوس تا پکار ولا تنكحوا المشركات تصویر ګور کتاب د الله دی الله ته پکې څه فائدہ نشته کوم کې عمل فائدہ پکې سمون ولا تنكحوا المشركين او پنکاح باندې مور کوي مشرکان له حتا یؤمنو تر دې چې هغه عقیده د توحید اختیار کی تر دې چې ایمان نو د قران مطابق ایمان جوړ کی ولا عبد مؤمن اول چې رشتہ غواړي وي بالکل لیکن لومبه وی دی الک باندې قران ترجمه چي ویل خیر دی ویل کی دې لپاره زمونږ اساتذه کرام واړه د دوه میاشتو کورسونه کم از کم چې سره تر اخیره ټول قران به وی بیا به لور کور درکو دا څنګه چې بس هغه قران چې نی ویلي قران کریم هغه انسان ته انسان ویلې نه دی شکل د انسان دی حقیقت کې ورته انسان نه دی نو تاغله ورکی هغه څنګه ورکی لازمان به سبب یا جنگ جګړې جوړیږي حقوق نه څه خبر حقوق نه جنې خبر وی نه خبر حقوق نکور کی خیر هم نوی امن و امان هم نوی مینی محبت فضام نوی قائم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن او خامخا غلام موحد خیالو کئی خیر من مشرک غردی د مشرک آزادنا ولو اعجبكم اگر کا تعجب کیا چی تاسو لرا خائص داغ مال داغ نسب داغ شہرت داغ یو طرف تا یو غلام دے تکتور دے عقیدر توحید دا بل طرف تا عقیدر شرک والا ڈاکٹر سیب دے دیر مالدار دے کرپتی والے نہ دے نہایت خکرے دے اور نہایت اعلیٰ خاندان والا دے اور پٹول عالم کے مشہور دے یہ دوڑوں کی غورہ کم یو دے دا غلام موحد یہ دخیار کول دی اولئک یدعون الى النار دا مشرکان یدعون رابلی خلق الى النار بطرف دور آغا اعمال و عقائد طرف تخلق رابلی چی آغا اعمال بر جہنم ترسی واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت بإذنی او اللہ رابلی خلق بطرف دا جنت او بطرف دا بخنی بإذنی بخبل حکم سے مطلب اللہ دے آغا اعمال و طرف ترابلی چی پاگی با اللہ تعالی جنت در کئی پا پاگی بانے بستاتو گناہون تاتما گناہون دی دیر دی اس خبر ندا قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا شاوری اللہوی بگو استرف من پیغمبر زمان طرف اعلانو کا سوایا اے زمان غبندیانو چی زیادی کڑی دی بخبلو زانو لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ بخنا کی دا طولو گناہونو یوزل تو بوبا سا اللہ رسنگا بخنا اللہ دا رجوع کا کنفا زنگدن برتا تو مکمل دروازی پرانیستی دی ان اللہ یقبل التوبة العبد ما لم یغرق سو برچ زنگدن نیر آغری خرغر نیر آغری اللہ دا بندہ توبہ قتل وما تا اس غالباً ان پدی خلا دہرائے کہ ما تا اس حدیث شریف ویلے چی اللہ دخپل بندہ پا توبہ بانے دیر زیاد خوشحالی دا حکس نہم زیاد آغا چی سوری و سورلی وی پا صحرا کی پاگی بانے در طول ساز و سامان وی خاک سکات وی او دې ډډه وهي سترګې ورشي چې سترګې غړي کې ټولې هیڅ نشته او دا سور شو
منډه ته ډېری وی واپس راشون په غزوانه واپس پروزي چیرې منډه ټولو باندې مرم دا څه خلک چې دلته پریوته خې مندل ته کومټ شي سترګې پټي کی پدې کې لږ ساعت بعد چې سترګې غړي شي هغه سورلې ولاړه باغی خوبم دی خوراکم دی اسکا کم دی دې منډه کې حاضر راول شي او د الله شکریا ادا کړي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله ته مې بنده یو څه دی رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اخطا من شدة الفرح د نهایت خوشاله د وجه خطا شي د نهایت خوشاله د وجه د خطا شي نو الله رب العزت د دې قسم زیات د بنده په توبه خوشالي الله درابدي بخنه توبه تر اوسه قران نه لري پاتې اوس قران ته رجوع اوس په دې موقع په دغه وخت الله سره وعده وکړي چې یا الله ستا کتاب نه لري پاتې نو ستا کتاب له وخت ورکړه ويبين آياته للناس او بیان الله آیات خپل حکم خپل د پاره د خلق یعنی د پاره د خیرې د خلق لعلهم يتذكرون دی د پاره چې دوی يتذكرون نصيحت قبول کی آیات الله دی د پاره بیانې چې ته نصیحت واخلې نو نصیحت خو به تعالی اخلي چې په معنی پوه شي کنه چې په معنی نه پوهیږي څه نصیحت کوي ان شاء الله تعالی سو پورا بیان شو د کور د اسلام شپږ بیان شو د نور به ان شاء الله سبا ته رسول الله دې موت او ټول لپاره د عمل توفیق راکړي دې الله رضا شي وصلی الله تعالی علیه